چې عدالت ته لاړم ما په هغې باندې شفا وکړه او د الله په فضل سره هغه شفا ما وګټله. دا د هغې ډیګري ده جي. دا عدالت ما له ډیګري راکړه، هغې ما په عدالت کې پیسې جمع کړې، پټې ما په بیه واغشته. کتونکو سلامونه، الافغان شیرپوی یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی او تاسو له نن ما په مین روډ باندې په ډېر مناسب نرخ باندې داسې پلاټینګ درته په ګوته کومه. په لار تېرېدمه کمرشل پلاټ یې دلته کې لیکلی دی، وګورئ جي کمرشل پلاټ باقاعده نمبر چې کوم دی 0339505585 0312 0602. د دې تاسو ته ما مخکې نشاندهي کړې وه، دلته تنبو لګېدلی و، ښه ښکلې د خوړنې پروګرام شوي و. هغه خوړنه به تا کتلې وي. یونس سره کله خبره کوم نو تا صرف روجې ښودلې وي. نو به هر حاله نن به ورته روجې نه، نن به ورته پلاټینګ هم ښیم. دا مین روډ دی، دغه تنګي هسپتال دی. ګورئ دا چې کوم دی نو مخې ته دا پمپ دی، دا پمپ دی. هغه چې کوم دی نو پیسو دغه ټیکنیکل کالج دی. او بیا ګرم ګرم او تازه تازه کبان، او د دې ځای کبان ډېر مشهور دي. چې راځي نو کبان به ورته خوري. او غټې روجې وګوره، غټې روجې ورته وخوري. نو موږ نری خوړلې وي، خو غټې روجې خو بیا بېلې دي. نو ګرانو کتونکو دا ځای چې کوم دی خو د چا پړه کې څه شکوک او شبهات وي، نو موږ ځو د دې د مالک سره، د چا نه چې دا ځای غستې شوی دی، د چا نه چې دا ځای غستې شوی دی، نو ځو د هغه خبرې در سره لږې شانتې ورو دا خبرې را سره وورئ، بیا راځو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر خان د راحت سیال خان زوی دا ویډیو کوم. په دې وجه باندې زما خو دې شیزونو ډېره تجربه نشته او نه په دې کیسو ډېر پوهېږم. خو زما د ورور ډېر پرنس کانفرنس یې وکړې، یو 105 پرنس کانفرنس یې وکړې چې زما اګینسټ و. ما جواب نه ورکوه ځکه چې ما موضوع نه ګڼله. ما ته ډېرو کسانو ووي چې نه ته ووایه، ته حقیقت ووایه. نو زه دې خلکو مجبوره کړم، نو په دې وجه زه دا ویډیو کوم. زما په دې کې ډېره تجربه نشته او نه ډېر په دې کیسو قطارو پوهېږم. خو دونه ده چې لکه که ما نه څه غلطي کېږي نو معافي غواړم، معذرت. خبره دا دی چې دا خبره کوي زما دا ورور چېره، دا زما د پلار او زما د نیکه او بیا د هغه د پلار چې کوم دی دا جایداد دی. دا جي زه وایم چې دا صحیح خبره ده. دا د رحمت خان جایداد دی، زمونږ د نیکه. د هغه 3 زامن او یو لور و. هغې 3 زامن او یو لور باندې دا جایداد تقسیم شوی دی. بیا په هغې کې 2 زامنو او یو لور چې د هغه کم دی زمونږ د نیکه، لکه زما 2 ترونه او یو ترور. هغې دا جایداد چې کم دی نو خپل دا پټې دا په یو کس باندې خرڅ که، سلیم نومي. هغه باندې خرڅ یې وکړه، بیه یې وکړه. هغه بیه چې کم دی نو ما چیلنج کړه. ما چیلنج کړه په عدالت کې، په هغې ما شفا وکړه. ما په هغې سره څه خفګان مفګان هم وشو، هغې ته مونږ څه سوال مینت هم وکړو، خو نه یې منله. مجبوراً زه لاړم عدالت ته. چې عدالت ته لاړم ما په هغې باندې شفا وکړه او د الله په فضل سره هغه شفا ما وګټله. دا د هغې ډیګري ده جي. دا عدالت ما له ډیګري راکړه، هغې ما په عدالت کې پیسې جمع کړې، پټې ما په بیه واغشته. هغې خرڅ کړه په بل چا باندې، ما د هغې نه په بیه واغشته. دا زما جایداد او دا ملکیت. دا د هغې چې کوم دی نو د هغې انتقالات، د هغې نه چې کوم انتقالات شوي دي او کوم کاته ده، دا ټوله نقشې دې چې کومې نقشې ښیي دا بوګس نقشې ده، په خپل کور کې جوړې کړي. دغه نقشې دې خلکو ته ښیي او دا پروف کوي چې دا نقشه ده، دا سرکاري نقشه ده، نه ده. دا دې چې کومه ښیي سرکاري نقشه دې ته وایي، دا سرکاري نقشه ده. په دې کې زما جایداد واضحه پروت دی، په دې کې زما قبضه چې کوم دی واضحه پرته ده، په دې کې زما چې کوم ملکیت دی هغه واضحه پروت دی. د چې کوم ملکیت دی خپل خلکو ته دا انتقالات او دا ښیي، دا دې د خانقاش ښیي. د سره ملکیت نشته. ما سره دا ټول چې کوم دي دا د ملکیت کاغذونه دي، دا ټول ملکیتي کاغذونه دي. د سره د ملکیت یو کاغذ نشته، یو انچه ورسره نشته. خجی بیا راځو دی لا چې زما د والد صاحب په دې کې کومه پاتې شوه 6 جیره پټې، باقي ما بیه وکړه 6 جیره پټې زما د والد صاحب پاتې شو. په هغې کې مونږ یو 2 وروڼه او 3 څلور خویندې. دا زمونږ حق دی په دې کې.
هغه هم د ده سره ده. په هغې کې د 2 کناله په غني باندې خرڅ هم کړی دی. کور هم د زما قبضه کړی دی. د زما کډه هم بار غورځولې ده. مونږ یې د کلي نه هم بار کړي وو. مونږ وی زه خیر دی. د هغې نه باوجود چې کوم دی نو دا پټۍ ما زما کور والا زما څه خویندو مونږ لګي شو، مونږ په داود باندې خرڅه کړه، مختیارنامه هم ورکړه، د دې انتقال صفا، د دې قبضه صفا، د دې کرایداران چې زما څومره وو د دې کرۍ به داود غشته. دا پټۍ چې کوم دی دا داود بیا مخکې په افضل خان، په صادق شاه او په یاسین او تحسین الله په دې باندې هغه خرڅ کړی دی. خبره دا دی جی چې دا پټۍ ما د مجبورۍ نه خرڅ کړه، ځکه چې زه په ملیشیا کې وم چې دلته کې د کور نه زما کډه بار لارې ته وغورځوله. فرغونیت کوي، د فرغون والا حساب کتاب دی یادو، دی نه رور مني نه خویندې مني، دی هېڅوک نه مني، دی نه مشر مني او نه کشر مني، نه د چا لحاظ کوي نه د چا خاطر کوي. دونه پورې چې دی په ما باندې د په ملیشیا امبیسی کې او په حکومت کې کله یو لزو کله بل لزو درخواستونه ورکوه، پرچې کټ کوه، دا کوه هغه کوه، د خپل چې څونه وس دستو هغه دی لګیا دی د کړی دی او کوي، اپروچونه کوي، تاڼه پریس کوي، تحصیلدار پریس کوي، اے سی پریس کوي، ډي سی پریس کوي، کمشنره پورې تر د اسمبیاره پورې دی پریس کوي په اپروچونو باندې. او اپروچ د کوم ځای نه کوي؟ د امبیسو نه کوي، د دې ځای نه کوي، کله د یو ځای نه کوي، کله د بل ځای نه. امبیسی والا چې ته چې د وینا وکړه زم لاړم امبیسی ته، 1 to 1 مذاکرات ما امبیسډر سره کړي دي، زه ورسره ناست یم او هغه ته دا ټول فایلونه هر یو شی ما یو په یو ورته کېښوده چې بی د کاغذونه وګورئ، زما کاغذونه وګورئ، تاسو فیصله وکړئ. حالانکې د دې امبیسی زمونږ په ملک کې د مداخلت څه کار نشته، دا زمونږ د ملک جایداد دی، دا د ملیشیا جایداد نه دی. خو هغوی پې دونه پیدل چې او دا ستاسو د کورنۍ مسله ده، په کورنۍ مسلو کې مونږ نه چاله سپورټ ورکوو، نه ښه کوو نه بد کوو، خو د خپل وس دس وکړو. دې خپله زورورتیا کوي او دې چې کم دی نو ډېره زیاته زورورتیا کوي. ما دا ځای په دې کسانو په دې داود له ورکړه، داود مخکې خرڅ کړه، دې راځي اوس د دغې د هړپ کولو هم دې کوشش کوي. کله څه وایي، کله څه ډرامې جوړوي، کله څه ډرامې جوړوي، کله دا خبره کله هغه خبره. بهی زما خپله وروره ته کوې چې زما د ښځې او یا زما د کور والا مهر، زما هم د کور والا مهر دی، خو د پلار په دې شپږ جریبه کې چې زما کوم حصه رسي هغه مهر به زه خپلې ښځې له ورکوم. زه دا نشم کولی چې زه د یو ورور او د څلورو خویندو سر اوچته کړم او زه چې کوم دی خپلې ښځې له مهر ورکړم، او نه زما مور پلار داسې کولی شي. او ته چې کوم انتقالونه ښیي دا ټول د خانکاش دي. خانکاش چې چېرته ځان له راغونډ کړی دی قابض دی، ګینې دی په خانکاش کې یو انتقال وکړي یا د خرڅو کې یا د بیو کې دی هېڅ هم نشي کولی، دی عدالت ته هم نشي تللی، ګینې دی عدالت ته لاړ شي. دی که ځي صرف د پلار په دې وراثت باندې تللی شي چې دی لاړ شي، مونږ ته به هم خپلې حصې میلو شي په هغې کې، او ده ته به هم خپله حصه په هغه شپږ جریبه کې میلو شي چې کومه د ده حق دی او کوم د ده حصه کېږي د پلار په جایداد کې. او که بیه ما کړې ده او دې ما ته چې ماله په بیه کې ته راکړه، نو دا به هسې خبري. ما مینت جاري کړی دی، ما خفګانونه کړي دي، ما چې کم دی نو شفه کړې ده، ما مقدمه کړې ده، ما شفه ګټلې ده، ما پیسې جمع کړي دي، په خپل سر مې پیسې جمع کړي دي، ده پکې ماله 1 روپۍ راکړي، دې دې ثابته کړي. وایي دا زما قبضه ده، د 15 کالو 10 کالو قبضه ده ما سره، دا زما ملکیت دی، خانکاش نه دی، ملکیت دی. ما چې دی له ورکوله پاک شی مې ورکړی دی. دا خو زه دوی ډېر مجبوره کړم چې بی ته دا خبره وکړه ځکه چې دی وایي چې یاره دا ما سره دا انتقال دی، مې بی ده سره د خانکاش انتقال دی، ما سره د ملکیت انتقال دی او د قبضه ده. لنډه خبره جي، بس خبره راغونډو دونه خبره نه اوږدو. د چې څه کړي دي بس هغه به زه دا ووایم چې مشر دی او ګل بخنه، او باقي دی زمونږ د ګریوانه ګوتې وباسي
او دا خبره چې نه مونږ جنگ شر خوښو نه لانجې خوښو نه جاخې خوښو خپل حق مې دی دا عدالت را کړی دی که دی وي چې دا غلط دی لاړ دي چې دا ډیګري به ورته زه ولېږم دی دې په عدالت کې چیلنج کړي دا دې ختمه کړي بیا به راشي ما سره دې خبرې وکړي بیا چې داسې کېږي زه به والا ورکړم او دویمه ویډیو که زه کومه هغه صرف په دې دپاره وي چې د کم حق دی د سره دی که هغې له چا ګوتې یوړې هغې ته څوک ورنږدې شو زه ذمهوار یم او که ما زیاتې کړي په دې کې نو به چې کم قسم عذر ننواتې وي زه به یې کوم والسلام. ګرانو کتونکو دا د ناصر خان خبرې وي. ناصر خان د دې ځای ځایي مالک دی انتقال هغه وایي چې ما سره انتقال دی بیا چې چا دا ځای اخیستی دی نو هغه بیا ځان پسې انتقال کړی دی دا ګډ ګوډ پکې راځي مین روډ دی مین شهرا ده دا اسلام آباد روډ دی سیده 400 ته تللی دی او بیا چې کوم دی نو تنګې دی او د تنګي نه پس چې کوم دی نو بیا دا پلاټینګ دی یو سړی 10 مرلې اخلي 15 مرلې اخلي 20 مرلې یعنې کنال اخلي کنال سره سره چې کوم دی نو جرب اخلي څومره ځای اخلي نو هغه دلته کې اخیستی شي او ډېر سپیشل ځای دی کاروبار لپاره مې یو سړی پکې سکول کارخانه پمپ یا چې کوم دی نو نور څه تاسو له بلکل پاک ځای درکوي پاک ځای مطلب دا چې انتقال تاله درکوي نو دې ته پاک ځای وایي او بیا د انتقال سره سره خو تاسو له بیا هم د یارې تعویض کول ولاړ چې یعنې ستاسو ذهن کې څوک خبره چي نو بیا هم چې کوم دی نو دا پراپرټۍ والا دا د کلونو راسې دلته کې د پراپرټۍ کاروبار کوي څه دی لومبنۍ پراپرټي نه ده په عمرزو کې هم کړې ده په 400 کې هم کړې ده په پېښور کې هم کړې ده په مردان کې هم کړې ده د تنګي په مختلفو سیمو کې کړې ده او دا په مین روډ باندې په دې ډېره کافي پیسه بنده کړې ده خو دی ډېر په مناسب ریټ کې چې په دې باندې چې کمې نمبرې دي په هغې باندې رابطه کوې دا ریټ درته په دې نه وایم چې بیا دغه خبره هغه ما ته پراپرټۍ والا وایي چې ستا ویډیو خو څوک اړو ګوري نه نو چې تاسو ورته کال وکړئ نو هغې ته پته لګي چې هغه ویډیو چا کتلې ده ځکه چې هغه تېره ویډیو کې رانه ګیله وکړله وي تا خو صرف روجې ورکړې وي نو ما دې کې لکه پوخ کار ده وکړو چې یو خو مې ناصر خان سره خبرې وکړئ څوک چې د دې ځای ځایي مالک و هغه بیا په بل مالک خرڅه کړې د هغه پسې انتقال او بیا پراپرټۍ والا مختصر شان خبرې به یونس به یې راشه دې خواته هغه سره به مختصر شان خبرې چې کومه ما دې خلکو ته ووي چې پاکه ځمکه ده پاکه ده موږ سره انتقال په لاس باندې د ناصر خان دی ناصر خان نه داود اغشتی داود نه موږ اغشتې ده دا پاکه پراپرټي ده که چاته په مین روډ کڼیور کې په تنګي روډ باندې چاته ضرورت وي نو موږ دا نمبر یې ورکړی په دې نمبر موږ سره رابطه کولی شئ او په مناسب ریټ به موږ تاسو ته 25 مرلې پلاټ دی که څوک 12.5 مرلې لي او که 25 لي هغه به تاسو ته پاک صفا انتقال په لاس باندې تاسو ته میلاویږي د ناصر خان جایداد دی ول دی راحت سیال خان موږ د هغه نه اغشتی دی هغه نه داود اغشتی او داود نه موږ اغشتی پاک صفا ځمکه ده اینی ټایم تاسو راتلی شئ او زموږ نه پلاټ که یو ولې که دوه ولې موږ نه اغشتی شئ په تنګي روډ ښه لوکیشن ښه هسپتال ته نږدې ټیکنیکل کالج ته نږدې او دا پیسو پمپ ته مخامخ دې ته نږدې هر قسمه سهولت موجود دی وروره ګیس بجلي هر یو شی دا راته ووایه انتقال په لاس دی دا تو چې څونه ونه پراپرټۍ کاروبار کوي موږ د 5-6 کالو نه پراپرټي کوو خو په لوی لیول باندې کوو او په 400 کې مو کړې ده هغلته را سره په غني خان روډ باندې هم ده دلته را سره په عثمانزو کې هم وه په کولاډان کې هم وه او لګیا یو خپل سر تندې وهو او بچو له حلال رزق ګټو د چا په خبرو کې راځئ ما راشئ موږ سره ښه په مناسب ریټ باندې تر هغې پورې موږ ذموار یو چې تر څو پورې تا بلډینګ که تا بلډینګ له چا ګوتې مې وړې موږ ستاسو ذموار یو د دې نه غټه خبره بله نشي کېدی بل ګرانو کتونکو زه ولې تاسو سره خبره په دونه په دلیل سره کومه ما انتقال وکته مې کاغذونه وکتل نو ځکه غورې دا زما په سر باندې سنډاخ پی نه دی اخیستی چې زه د له 100 روپو دپاره چې کوم دی نو بې ځایه تاسو ته داسې یو ځای په ګوته کومه خو څه خلکو چغې سوري ووهلې نو د هغې دپاره چې کوم دی نو زه هغه مالک سره رابطه وکړله هغه وویل چې یاره راشه او په تا باندې خلک تنقید کوي نو چې زه د سره خبرې وکړم نه هغه هم خبرې وکړې د هغه خبرې هم دي پراپرټۍ والا سره هم بیا خبرې وکړې چې تر اخري وخته پورې زه ستا ذموار یم انتقال چې په لاس شیار د دې نه بس نوره خبره الله پاک انسان له سر سترګې ورکړي دي او څوک چې چاله پیسې ورکوي نو هغه ځان لاول تلي او بیا هغه پراپرټۍ والا تلي چې وروره ته په ما دا ځای خرڅې ما ته دې کاغذونه وښایه نو بالکل پاک صفا ځای چې کوم دی نو هغه تاسو له درکوي او بالکل پاک صفا ځای دی یونس څه په اړه باندې څه شته دي
خو زبردست لوکیشن باندې دی او پټوار کې چې کولی شي موږ سره راتلی شي موږ سره هر څه کاغذ په لاس دی چې چاته ضرورت وي وروره ضرورتمند خلک کمرشل پلاټونو پسې ګرځي راځئ موږ سره دا کمرشل پلاټونه دي او اته نهه پلاټه دي د اوو کسانو بس ضرورت دی راځئ چې ور یې کوله ښه په مناسب ریټ خو په مناسب ریټ باندې ګرانو کتونکو دا کمې خبرې چې وکړلې پټوارخانه کې هم کتې شي نو چې پټوارخانه کې هم تاسو مطمئن شئ په انتقال هم تاسو مطمئن شئ او بیا هم د هغې نه باوجود چې څوک یې در باندې خرڅوي هغه درته وایي چې د اخري وخته پورې زه بیا هم ستا ملګری یم نو دا د دې وجې دا ملګرتیا کېږي نو پراپرټۍ والا چاته دونه دړه زوری نه وي وروره دغه انتقال دی دغه ځای دی د قیمت دی له 100 روپۍ ته پرېږدي ټیک ده نه پرېږدي نو کمرشل ځای دی او څو ورځې یو مخکې چې کوم دی نو موږ د دې دغه کړو دې نه خواته راځي نه ورپسې خر شو نو ضرور راشئ او په دې نمبرو باندې رابطه وکړئ بوکینګ وکړئ مطمئن اوسئ